اول زه ملایم خدای راسي مړه کا یو سړی ما ته وی چې لړم دې چرته لاس کې نیولې ده مال نه وې زه اجازه در کوم او ته لړم لاس کې ونیسې مال خدانو زما په لاس څه چوف کو چې لړم دا سره وېستو په لاس سره خود زر مې لاس ته منډه مې کړه وې ندی چې دم کړه مې مال خدای او قران ته وګوره زړه مې وځه هغه انسانو چې په اجازه دومره عقیده ول رحمان به داسې لاس کې نیولي وګرځول به زه مولا هم زما دا عقیده و دم کړه لاس مې ته منډه کړه ته پوه شو خبره زمونږ عقیده هم دسي یو طالب مخون پنځوس رحمت الله علیه دلته یو لوی بزرگ تیر شي پلار روانو طالبان ناشتي وظیفه راغلي دي روټه سپوره الکه ولی خپای وی جی ترکاری نشتا غراوی دا منگوٹه راوڑو درې ځله قلهوی په چوف کړو الزای خوري او چې ګوري منګوټه د غوړو ډک طالبانو په شروع کړ چې خړلې ایو ورته الکلک سبالم پرې دی وې سباله سره پرې دی خو قلهو په چوف کړو او آسان دم دی غوړی کی سباله چې وظیفه رااله او منګه راوړو چې قلهو په چوف کوله چې ګوري وبدي چوف کوي چې ګوري وبدي چوف کوي چې ګوري اخون پنځو سه په بیا راغی ورکه بیا چل دی وی هغه پرونه دم په مونږ هم چوف کو خدا خو نه غوړي کی وی بچي دم مغه ده خو خله دا خون پنځونه ده عزیزانو دم کې والله داغه دم دی چې پزان چوف کې سمندر د پاسه روان ماران بدر ته سجدي لګي زمری برازي او استاد قبر چوکاټ بس سپي داغه دم دی خدا کله کی یو پیر ته یو سړی راغی وې صاحب داسې وظیفه راته وښایه چې زه اوبو د پاسه ګرځم پیران خو ډېر دي که نه تاسو خو هم چا نه لاسنیوي ماسنیوي کړي خدای ته وګورئ پیران کم دي ایران املا چرتا شتا وی وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں تا ټول ورځ ګنتی والی وی او ټاټکی دی اوچت کړی وی بال بچ دی نهار وی او غ پیسې پیر لراوړې اوله ورکه دې په جیب کې واچي او بیا دعا وکړي چې خدای دې د دین دنیا اخر کې مال ډېر سراوړه بچی التنه دا پیر خو قربان د جناب محمد رسول الله نا په غزوه خندق کې صحابه د لوګي نه په خېټه پوری کہانی تړلیو پیغمبر ته یا رسول الله وګي شو ډېر خېټه پورم کہانی تړلی چملا امرا کړ پنش پیغمبر ولا لمنو چتا کړه خدای بندگانو ما ته وګورئ نو پیغمبر دو کہانی په خېټه پورې تړلی وستاسو څه خیال دی چې تاسو به وګی نو ګینه ما بروټه خړلی په خدای قسم ز تاسو نه لوی نه حرما پیر خود غرشتو مولانا نصیر الدینو زما په مخ کې د افریقي یو سیټ ولا 50,000 روپۍ راوېست سیټ ته وای بچی تا زما د کور روټه یو خړه نمک دی او خړو نو کدا 50,000 روپۍ والم نو خدای به وای چې روټه دې په خرڅ کړه زما د مخ کې خبر
خود غلجوم یا سیبو چاله چې په ژوند جناب محمد رسول الله خپل پټکې ور کړو په ژوند ورپسې لګېدل هم 3 کاله مې زړه پړکو چاودو ورپسې چا پټکې ماته وخه نه خو ویلکم یو خود نستا خلو ویلی سوره د خلق تباهل وی نو راضی بزما د کور دیوالو نه بسپای نو زما کور نه بد بدعات او اډه جوړش والله چې ډېر می تنگ کو نو د شپې په خوب کې راتاو خود ودا پټکې د خي وګوره خو خدای ته وګوره چې په ویخه می تنگ نه سبا ورپسې بیا لاړم غلجو ته چې و صاحبہ ما خو په خوب کې تقاضا نه وکړي مالې په ویخه وخه بزرگ خدا دا بزرگان دي چې دا پوړي کېم ګرمي جوبې اچولي چې پیر ښکارم بزرګي چا